حکومت چې د مسافرو دپاره کم قانون جوړ کړی چې د 15 کالو دپاره به د هغو پاسپورټ بلیک لیسټ وشي کېږي او د ایرپورټ نه به ډایرکټ هغو جیل ته وړه کېږي لکه FIR چې دی دا به هم په دې باندې کېږي. نو په دې کې ځینې کسان چې دي هغه د مجبورۍ د وجې نه چې دی هغه ډیپورټ کېږي چې کم کس ډیپورټ شو نو د هغه کس دپاره دا قانون دی. نو په دې کې ځینې کسان چې دی هغه غلط اوسېږي لکه هلته کې خیرات غواړي یا چې دی د نشه چې د هغه خرڅې په هغې کې نیولی شي نو که هغه کسان نه شي د هغو پاسپورټ د ټول عمر دپاره بلیک لیسټ ورولي ناسه مسله نه کوي. دغه شان د کوم چې خیرات غواړي راشي نو که هغه ټول عمر دپاره د هغه پاسپورټ بلیک لیسټ ورولي یا جیل ته ورولي نو هغه څه مسله نه کوي یا په غلطو طریقو باندې لاړ شي بارډر چې دی دا پار کې نو که هغه ونیسي نو هغه هم څه مسله نه کوي. خو ځینې کسان د مجبورۍ د وجې نه چې دی هغه ډیپورټ کېږي لکه د دې ځای نه تللی هغه ښه په صحیح ویزه باندې تللی خو هلته کې د کپل سره کار کوي نو کپل چې دی هغه دله تنخوا نه ورکوي یا په کمپنۍ باندې تللی او کمپنۍ چې دا هغه وله تنخوا نه ورکوي یا کپل له روپۍ ورکړي د اقامې او هغه وله اقامه چې دا نه یې نوي کړي نو د هغې د وجې نه هغه هلته کې په غلا باندې اوسېږي. نو که دغه کسان ډیپورټ شي او دغه ته 15 کال لپاره د هغو پاسپورټ بلیک لیسټ ورولي او یا ډایرکټ چې دی FIR په هغو کټ کوي او جیل ته یې وړي نو د دغه کسانو دپاره دا قانون نه دی پکار. بل لا که د دې لپاره دا قانون جوړوي نو اول نمبر د دې لپاره تپوس هلته کې هم کول پکار دی لکه د خپلو مسافرو هلته تپوس کول هم پکار دی چې دې روپۍ ورکړي د هغه روپو تپوس یا د روپۍ کپل نه ولي د هغې تپوس هم کول پکار دی. نو اوس دا قانون جوړ کړی دی که ستاسو په رشته دارو کې څوک هلته کې او هغه داسې په غلطه باندې اوسېږي نو هلن سات چې دی هغه دې نه راځي ځکه چې اوس دا قانون دی که په دې کې هغه راشي نو پاسپورټ په هم بلیک لیسټ ورسته شي او FIR چې دی دا به پې هم کټ کېږي. نو په دې کې لا دا نه دي ویلي چې دا کسان چې دی دا پکې شامل دي. د دې نه مخکې چې دی کوم قانون جوړ کړی نو په هغې کې ښه صفا ویلو چې کوم کسان ډیپورټ شو کوم چې بارډر پار کړی نو هغه کسان چې دی هغه به جیل ته ځي او د هغو پاسپورټونه چې دی هغه بلاک کېږي. خو اوس هلن سات چې دی دا د ټول لپاره دی چې کوم کسان ډیپورټ کېږي نو د هغو پاسپورټ به بلاک کېږي. نو خپلو رشته دارو او ټول ته دا ویډیو ورسوئ چې هغه د دې ویډیو په تور باندې خبر شي داسې نه چې سبا ورځې هغه راشي او هغو ته هم دا مسله جوړه شي کېدای چې په راتلونکي وخت کې په دې قانون کې بدلي راشي.